اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوه مسله زوارونو حواله سره ذکر کوم. سمیرا کاظمین، امام حسین نجاف، مولا رضا، جنت البقی زیارتونو ته ځي، شام عراق زیارتونو ته ځي، ایران زیارتونو ته. هغه ځای کې یوه مسله دا دی چې لمانځه پکار دی زوار ډېر زیات خیال وساتي. مثلا ځنه کسان داسې کوي چې څنګه یوې بجې یا یوه نیمې بجې یا 12 بجې اذان څنګه وشي دومره فورا وایي چې ګوډې نه ودرېږي زه لمونځ کوم. نه، داسې زرې نه شي کوی. پکار دی چې ته صبر وکړې. کیدای شي د ډرایور 4 بجې ګوډې لارې کې ودرېږي، 15 بجې ودرېږي، لمونځ خو نه دی قضا. ته راکوشه، کله ګوډې نه راکوشي قبلې طرف ته ټیک ټاک خپله لمونځ وکړه. دویمه خبره ده چې ته یې چې نه مثلا زه تیمم کوم اوس اوبه نشته، نه، که تو ته یقین دی چې دا ډرایور 15 بجې ګوډې ودرېږي پکار دی 15 بجو ته انتظار وکړي. 15 بجې څه دی پکار دی ته بیا پیپسي بتل څه وي چې وي اوبه د ځان څه ایښي هملته خپل وضو وکړه، یا هوټل دی هغلته وضو وکړه. وضو نه بغیر نه کېږي، فورا تیمم نه شي کولی. تیمم هغه صورت کې وکړه چې 100% ته یقین دی چې ګوډه بیخي ودرېږي نه، او که ودرېږي د هغې لارې کې سره اوبه شته نه. خو بیا یې چې نه وي ته پکار دی ځان څخه خپلې اوبه واخلئ، چې کله خپل خوراک شي کوک دپاره پیپسي ډیو ورچته وشي یو بتل خو پکار دی ځان سره اوبه وله وضو دپاره واخلي. وضو نه خو دومره اوبه خرڅ نه کېږي، مخ دی 2 لاسونه ډېرې اوبه مه استعماله، کمې اوبه استعمال کړه چې هغه ته بل ځای کې پکار شي. دغه شي پکار دی ډېر خیال وساتئ. یو خو دا دی چې ډابې کې ته کښېنې قبله د څنګه سي ښایي ودروله توره کې سخته دی، د ټول مشکلات شته دي. دا هغه صورت کې دی چې کله اخري ټایم مثلا یو مثال یې در کوم 6 بجې ماښام اذان کېږي، 5 نیمې بجې مثلا میره سترګه غروب کوي، 10 منټه پاتې دي. 10 منټو کې خیر دی مغه بیا بس کې ته لمونځ وکړه، څه اوس پوهېږي څه اوس کې زه کېږي. اما ته یې په 3 بجې او په 1 بجې بس کې کوي، دا خبره صحیح نه دی. او تیمم څه کوي دعا صحیح نه دی. صبر وکړه، انتظار وکړه څه اوبو ملوېدله و د یو داسې ځای چې هلته ګوډې ودرېږي تو ته لمونځ مکه فراهم شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.